لار ورکیږي لګا لار ورکی لار السلام علیکم یارا دې هم زمونږه د خپل د پټې انتظامیې والدي د ټولو سره به تاسو به چې کوم دی مکمل طور باندې به تعاون به کوئ ځکه چې دا زمونږ او ستاسو پروګرام دی او د دې ښکلا چې کوم دی ذمہواري زمونږ په تاسو باندې ده کی قبلی صحیح نشاندہی بوکا او بیا فی الحال قرآن خوانی چې کوم ځای کې دا هغه ځای کې بند کړې نماز ظهر نه بعد با دوباره قرآن خوانی بیا جاری کو منځ نه بعد ما طلباء علماء ته یو گزارش دی چې تاسو په دې پنډال کې مختلف ځایونو کې داسې 30 کسان مختلف ځایونو کې کېنئ قرآن پاک سیټونه هم ځان سره کړی یو نو مختلف ځایونو کې به موږ ټول پنډال کې به قرآن خوانی جاری سیم صاحب هم داسې هدایاتو او تاسو دې مانځه نه بعد انشاءالله العزیز بیا دغه وکړئ اوس به موږ ته جماعت راکولو لپاره څوک یو عالم الدین به رامخکې شي هغوی به دغه وکړه مولانا نقیب الله جنیدی سے مولانا نجیب الله جنیدی سے بغی تخ درخواست سٹیج تراشے جی دین علاوہ مولانا حلیم زاخان مولی سے تمخ کی شجامتا بسم اللہ کڑا اغزائی تلاٹ شے چکم زائی قبلہ رخ لگ معلوم کڑے او غین بعد تاسو دلتا نماز ظہر ادا کو با جماعت او غین بعد با انشاءاللہ باقی قرآن خوانی جاری کی گی بیا با پروگرام باقاعدہ آغاز موشی جی انتظامی والا چې کوم اقداماتو ته ولاړ دي نو هغوی په خپل ځای ولاړ اوسئ او د صفونو جوړولو لپاره پوره اهتمام وکړئ چې قبلې طرف ته مخ ښه صحیح برابر وي او ټول صفونه به جوړ کړئ نو بس امام صاحب پسې به اقتدا کوو او چې دا کوم په ډیوټۍ زموږ نوجوانان نو دوی د حالاتو او د پوره هر څه باندې نظر ساتئ خیال وساتئ چې هر څه په انتظام باندې برابر وي جزاک الله slow connection. دوستانو امام صاحب پسې ډومبنې صف چې تاسو ښه صحیح جوړ کړئ داسې پترس دی لکه دا زه چې ولاړ یم نو په دغه طریقې باندې چې تاسو ډومبې صف جوړ کړئ نو دا نور خلک به درپسې په خپله او مخکې لاړ شي امام صاحب ته خواست دی چې تاسو لږ مخکې لاړ شي دغسې مخکې لاړ شي او یو صف مخکینی ښه صحیح برابر جوړ کړئ نو بیا به ورپسې ټول صفونه ټیک شي خدای مو بخښه کوشش وکړئ صفونه چې برابر کړئ نو هر سړی خپل سنت څلور رکعت اول وکړئ نو بیا به جمع کوو